ګوره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کو چېرته یو انسان دا غواړي چې الله تبارک وتعالی دې د په رزق کې برکت واچوي، الله دې د حلال فریوانه روزي ورکړي، دا خواهش دی او دا غواړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله دې کور ته داخليږي که نه نو په خپل کور والا باندې دې سلام اچوي، په خپل کور والا باندې دې سلام اچوي. اکثر خلک شرمېږي، یاره زه به په کور والا باندې سلام اچوم، دا به څنګه چلي؟ نه، د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې کله کور ته داخل شي په کور کې کو هر څوک ستا کور والا یا بچی دی یا د مور یا د پلار یا بل څوک په هغې باندې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي سلام ور واچوه. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کو په کور کې هیڅ څوک نه وي، خوشی کور دی ور داخل شي، نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په ما باندې درود ووایه. کو کور کوئی څوک په هغې باندې سلام اچوه او که څوک نه وي نو په ما باندې څه وایه؟ درود ووایه. ته ګوره الله تبارک وتعالی ستا په رزق کې څومره برکت اچوي. یو دا عمل کوه. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې ډوډۍ خوري که نه، ډوډۍ خوري د هغې نه مخکې هم وضو کوه او د هغې نه بعد کې هم وضو کوه، اودس کوه. د ابن ماجه حدیث مبارک دی. د وضو نه مراد دلته دا دی چې کله ډوډۍ خوري که نه نو د هغې نه مخکې لاس انځه مخکې او خوله کنګاله وه، او کله چې د ډوډۍ وخوړله د هغې نه وروسته هم لاس وینځه او خوله کنګال که. مصیبت خو دا دی ډېر کرته خلک خو د ډوډۍ نه مخکې اوس لاس انځي، خو چې کله ډوډۍ وخوري د هغې نه بعد کې لاس انځل دا ختم شوي دي، بلکې دغه ټیشو پیپر پروت دي، زر به یې راواخلي لاس به پې پاک کړي. لکه په ټیشو پیپر دی لاس پاک کړو ټیک د پاک پې که خو سنت طریقه خو مه پرېږده که نه، لاړ شه د هغې نه وروسته لاس وینځه او خوله کنګال که. نو دویم عمل دا دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې د ډوډۍ خوړلو نه مخکې لاس انځي او خوله کنګالوي او چې کله ډوډۍ وخوري د هغې نه وروسته هم لاس وینځي او خوله کنګال کړي، الله تبارک وتعالی به د ده په رزق کې ډېر زیات برکت اچوي، الله به حلاله فریوانه روزي ورکوي. دریم حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي یو ځای ډوډۍ خورئ. کوم خلک چې یو ځای په جمع باندې ډوډۍ خوري الله تبارک وتعالی به د دې انسان په رزق کې برکت واچي، ځکه الله تبارک وتعالی په جمع کې برکت ایښی دی. په جمع کې الله تبارک وتعالی برکت ایښی دی. هر کار چې په جمع باندې کېږي که نه په هغې کې الله برکت اچولی دی. نو کور کې ده، ښځه دي ده، بچي دي دي چې ډوډۍ خوري هغه ځان سره په یو ځای باندې کېنوه، مور دي ده، پلار دی دی ډوډۍ خوري نه هغې ځان سره یو ځای په دسترخوان باندې کېنوه، په یو ځای چې ډوډۍ خوري ستا په ډوډۍ کې به برکت وي. څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث مبارک دی وایي په دسترخوان باندې چې کومې ټوکړي ورتاوي شي او پاتې شي دا ټوکړي چې څوک رالي او خوري که نه الله تبارک وتعالی به د ده په روزۍ کې برکت اچوي، الله به د ده په رزق کې برکت اچوي. دا د رزق قدر دی. ډېر کرته زموږ د لاس نه چې کومه نوڼۍ ورتاوه شي که نه دا خاص کر دا غټ خلک چې دی دغه نوڼۍ روچتول د ځان سپکاوی ګڼي. نه نوڼۍ در نه ورتاو شو د رزق هر شی در نه ورتاو شو، روچتې که پاکې که او وی خوره. په دسترخوان باندې کومې ټوکړې پاتې شوي دا راټولې که دا وخوره، دا د رزق قدر دی. الله تبارک وتعالی به دې په رزق کې برکت واچوي. حدیث مبارک کې راځي. نو د دسترخوان دا ټوکړې خوړل دا هم په رزق کې برکت پیدا کوي. او بل عمل دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې صله رحمي پالي، صله رحمي خو پېژنه که نه خپلولي، کوم انسان چې خپلولي پالي، خپلولي، نو الله تبارک وتعالی به د ده په رزق کې ډېر زیات برکت پیدا کړي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که څوک دا غواړي چې الله دې د ده په عمر کې برکت واچوي، عمر دې ډېر شي، او که څوک دا غواړي چې د ده رزق ډېر شي، مال ډېر شي، د خپلولي وفالي، د خپلو خپلوانو سره د تعلق نه ختموي. کم انسان چې د خپلوانو سره خپلولي فالي الله به د ده په رزق کې برکت اچوي. حدیث مبارک کې راځي. او بله خبره حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کم انسان چې د خلکو نه خپله محتاجي پټوي، کم انسان چې د خلکو نه خپله غریبي پټوي، خلکو ته خپله محتاجي نه بیانوي، خلکو ته خپله غریبي نه بیانوي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به ټول کال د حلال روزي فریوانه ورکړي، ډېره زیاته به وله ورکړي. خپل حاجتونه خلکو ته مه بیانوه، خپل تکلیفونه خلکو ته مه بیانوه، ځکه چې بعضې خلک داسې دی چې هغه د انسان د تکلیفونو نه هم خوند اخلي، بعضې خلک داسې دی چې هغه د انسان د مصیبتونو نه هم خوند اخلي،
بعضې خلک داسې دی چې هغه د انسان د غمونو نه هم خوند اخلي. نو انسان چاله څه ورکولی شي؟ ته د خپل تکلیف د الله په در کې بیان کا، الله ته وجاړه. نو حدیث مبارک کې راځي کم انسان چې د خلکو نه خپل غریبي پټوي، خپل محتاجي پټوي، الله تبارک وتعالی به تمام کال د حلال روزي فریوان او زیاته ورکي. بل عمل هم کوا او هغه څه شی دی؟ حدیث مبارک کې راځي د مشکات شریف حدیث مبارک ته څوک چې هر شپه سورې واقع وایي کنه الله تبارک وتعالی به د په رزق کې چرته د تکمې رانولي. الله تبارک وتعالی به د روزي چرته هم کم نه کوي. الله تبارک وتعالی به د حلال فریوان روزي ورکي، ډېره روزي به ورله ورکي. نو پکار دا چې موږ په خپل کورونو کې د سورې واقع تلاوت کوو، سورې واقع تلاوت کوو، سورې واقع نه فریدو. بل عمل ابن ماجه حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو، چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو، الله تبارک وتعالی به ورله په تمام مشکلاتو کې لار وباسي، په تمام مشکلاتو کې بل الله سو باسي لار وباسي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به ورله رزق د داسې طرف نه ورکي چې د په وهم او ګمان کې بم نبی. تا چې په ځان باندې استغفار لازم کو، کم از کم د ورځې 100 فیری استغفار ویل پکار دی. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ګوره چې الله دې تمام مشکلات څنګه ختموي، ګوره چې الله دې رزق د کم طرف نه بندوبست کوي، ته بیا صرف تماشا کوه. او بل عمل هغه دا دی چې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو څوک دا غواړي چې زه د دشمن نه نجات ومومم، څوک دا غواړي زه د دشمن نه خلاص شمه، او څوک دا غواړي چې زما په رزق کې الله پراخي پیدا کړي، مال حلال رزق فریوان راکړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي شپه ورځ دعاګانې غواړه، شپه ورځ څه غواړه؟ دعاګانې غواړه. ځکه چې دعا چې ده کنه، دعا دا د عبادتونو مغز دی، مغز. او دعا چې ده او داسې اسلحه ده چې دا ډیره طاقتوره اسلحه ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د خپل رب په دربار کې شپه ورځ دعاګانې غواړه، الله به دې د تمام مشکلاتو نه د خلاصي بندوبست وکړي. نو بل د الله تبارک وتعالی نه هر ټیم دعاګانې غوښتل پکار دي. نو د خلکو په در کې د محتاجۍ جړل، د خلکو په در کې خپل فقیری بیانول، د دې اس پیدا نشته دی. خپل فقیری، خپل غریبی، خپل محتاجی هغه رب ته بیان کړه چې هغه د چا محتاج نه دی، هغه د چا محتاج نه دی. نو به هر حال د دې اعمالو کې زمون اخروی فائدې هم دي، دنیوي فائدې هم دي چې مونږ کله دا اعمال خپل کو، ته ګوره چې پتا باندې بیا مالي مشکلات راشي، ته ګوره چې ته بیا چاته دا فریاد وکړي چې یاره زما سره پیسې نشته دی، زما په کور کې تنګسیا ده، مصیبت خدا لري چې مونږ د نبی علیه الصلوۃ والسلام په احادیثو باندې عمل نه کوو.